पाकिस्तान बिल्कुल तैयार वली खो लेकिन अवल पहल सिकम ने अगर पाकिस्तान न कवली द जंग इंडिया बेगा सिकम दी अगा हमला वका पाकिस्तान बांधी और तकरीबन पशपरो जाइन की दुई अटैक सिकम दी हगा वकड़ली नो दायो जारिहाना अंदाजो दायो बजदिलाना कार्रवाई व द इंडिया द पाकिस्तान खिलाफ नो पदे माने लमर सर सीनियर साफी अयूब तरीन साहब मौजूद दी अयूब तरीन साहब पहलगाम वाकिया और ब्यादा कम हालात से जुड़सु और ब्या बेगा इंडिया हमला वकला पाकिस्तान जवाबी हमला की भरपूर कार्रवाई वकनो पदे मान सवायत जी ډیر مننه چې صاحب ستاسو د چینل چې په بلوچستان کې او په خاص توګه دا چې کوم واقعیا برای د شپې سوي دي کوم واقعیات پر دې مستقبلنه راکه یقینا د پهلګام چې کوم واقعیا و دا یو د دهشتګردي واقعیا و او ټول نړۍ او پاکستان حکومت د پاکستان ولسم د دې غندنه کړې و چې کوم وخت دا واقع وسو هغه ټیم هم د پاکستان د حکومت لخوا سم د لاسه دا ویل سو چې د بھارت چې کوم حکومت یا د دې چې کوم وزیر اعظم دی هغه ته پکار دی چې د دې واقع یا د دې پیشي پلټنه وکي په آزاد توګه پلټنه وکي په بین الاقوامي توګه د دې پلټنه وکي او پاکستان دا مرتول چې په دې تحقیقاتو کې په دې پلټنه کې موږ سره حاضر یو مرسته سره ولی یو ملک هم یو هیواد هم ودې ته جوګه نه دی چې هغه د دنیا په یو کونج کې هم چیر ترګری کیږي دهشتګردي کیږي داغه د مرسته وکي خو پر دې برسره د خواشنی خبره ده چې کله دا واقع وسو داغه 13 یا 15 منټه ورسته هندوستان پر پاکستان دا الزام ولګوي بغیر پلټنې بغیر تحقیقات بالکل یعنی لاست منټه لاشونه لګجنو پورته سوي دی اعلان وکړي دا پاکستان چې دی په دې کې دی دا د هندوستان یو ډېر زوام چې غفلت او لاپروايي و او بیا د دې ورسته چې کوم صورتحال جوړ سو عوام په خبر دی چې د پاکستان د خوا هر ورځ مطلب د یو ان سره د امریکای سره د چین سره د روس سره کوم چې غټ سپر پاور قوتونه دي دا غو سره رابطه وسوي چې هندوستان د معلومیږي چې دلته په دې خطه کې د یو د جنگ په خوا جنگ ته یو لمن وي جی بالکل نو پاکستان کوشش وکړي چې دا ونسی جی بالکل تر اخر وخت پوری په جنگ چې دی هغه په نړۍ کې یو ځای هم ګټه نه راوړي نه راوړي جوانو تاسو ول د غزا او د اسرائیل څومره تباہي وسو څومره بربادي وسو په دې کې انسانان به کورسو بچان مړسو نو دا جنگ چې دی هغه ګټه نه راوړي بلکې د جنگ متبادل هم ډیر نود لارسته داغه مسله چې د خبرو د لارې واردای سو چې سرکشنستلی وای خو بیا برای د شپې کم د هندوستان لخوا په پاکستان باندې یو نه دوه نه شپږ و عمله وسوي پر لپسې باندې او پاغه کوم تاسو ولدل چې عام خلک په دې کې په مسجدانو معاملې وسوي په مسجدانو باندې عمله وسوي په مذهبي ځایو باندې عمله وسوي شپږ کسان نن چې کوم ډي جی اس پی آر چې کوم بیان ورکړي په دې کې مړه دي شهیدان شوي دي نه او د اس پی آر چې کوم ډي جی دغه دا وایي چې 15 جهازونه چې دي جنگي جهازونه پاغه کې یو رافیل طیاره مونږ ډېر جدید دی یو طیاره د جنگي طیاره دی هغه هم رایل کړی دي او بل دا دی چې پاکستان نن هم د پاکستان د حکومت لخوا د خبره کېده چې پیل موږ نه دی کړی او کله دې برسره بیا هم څوک حمله کوي نو برته به دغه سي تر دې زیات سخت جواب ورکړي نو دا خبره روانه دي خدای دې وکي چې نور دغه جنگ چې دی هغه چې څو وسو دغه پرچم چې تیر هیر که نور ولی دا وخت حالات چې دی د پاکستان د پاره هم د هندوستان د پاره هم هغه ودی ځای ته نه دي تیار چې هغه موږ د جنگ په خوا ولاړ شو بل په کار دا دی چې موږ د امن په خوا ولاړ شو دواړه ملکونه د دې چې کوم دغه دی بیا په خاص توګه پر هندوستان باندې ډېر زیات ذمہواری راځي ځکه چې هندوستان په دې ملک یو غټ حکومت دی غټ وطن دی نو هغه باندې د ذمہواری راځي چې هغه نه هواز د پاکستان سره خپل اړیکې سیمه کې بلکې د کوم شاوخوا همسایه دي
چین دی سریلانکا د نیپال دی دا نور ملکونه د هغو سره هم په کار دا دی چې د دوی تعلقات شوي ځکه چې د ملکو ترمنځ تعلقات شوي نو دلته بیا به تجارت روان وي دلته به ترقیاتي کارونه روان وي او د دې بیا پر عام ولس باندې ګټه لویږي خدای دې نه کړي که چیرې دغه جنګ کیږي نو د دې څخه عام ولس چې دی هغه ډېر زیات متاثره کیږي ولې دلته په دې ملک کې به هم په هغه ملک کې به هم پر ډیرو شان باندې د بد اثرات راځي نو په داسې صورتحال کې دا چې کوم د برای د شپې یو حمله وسوه اول خو په کار دا نه و چې دا د شپې یو بزدلانه حمله ته ورته ویلی سي چې په نیمه شپه خلک وده وو په مسجد کې یا په کورو کې نو سار چې دوی به راپورته کېدل خو دوی هغه شهیدان سوي وو یا زخمیان وو نو دا هم د نړیوال د چې کوم قوانین دي د هغه هم خلاف ورزي ده او د دې وروسته پاکستان چې کوم رد عمل رالی هغه چې کوم کاروایي وکړه ډي جی ایس پی آر هم دا خبره وکړه چې موږ بیا هم ډېر د احتیاط څخه کار واخیستی کنې موږ د دې د لسو څخه زیات جازونه چې وو هغه موږ ویشتلی سو خو موږ احتیاط وکړي او 15 جازونه موږ د دوی په نشه کړي دي او دا هم فیصله کړې ده اوس ساتکۍ له مخه چې قومي سلامتي چې کومه غونډه سوې ده هغه کې به وزیر اعظم هم ناست و هغه به هم اوس کوم خطاب کوي نو زما په خیال دا دی چې په کار دا دی چې دواړه ملکونه بیا په خاص توګه هندوستان هغه د هوش څخه کار واخلي د عقل څخه کار واخلي د جذبات څخه په کار نه دي چې کار واخلي پر مځکه چې کوم حالات دي د هغه څخه کار واخلي ځکه چې پاکستان اوسه د پخوا پاکستان نه دی د پاکستان سره د جنگ جدید ټیکنالوژي د جدید اصلي دي نو په داسې صورتحال کې نه و د هندوستان ته دا جنگ واره خوري او نه هم و پاکستان او بالکل ستا خبره صحیح ده په دا موجوده حالاتو کې په دې خطه کې د امن ضرورت دی د دهشتګردي خلاف باید سیدا ټول همسایه ملکونه یو موقف چې کوم دی هغه اختیار کړي او دا د پاکستان خواهش هم اوسېدلی دی پاکستان غواړي هم دغه په دې خطه کې د امن دپاره د دهشتګردۍ لعنت چې کوم دی دا ختم کول پکار دی بیرته راځم دې خواته چې پهلګام واقعه وسوه سیکورټي لیپس و نالته حالانکه هلته مختلف خلک راځي ډېر اهم خلک راځي د پهلګام یعنی سیلګاسي کومه ده خلک سیر او تفریح دپاره راځي دلته کنه نو انډیا دا خپل سکورټي چې کومه ده هغه ولې نشي دغه کولی څه مقصد یې ول دا د دوی غټه کمزوري وه بالکل دا کمزوري دوی پټول غواړي هو دا خپل یو ډېر غټ سوال دی وطنیار صاحب چې دا د پهلګام چې کوم علاقه ده دا د سیر او د سیاحت یا د سیلګرۍ ځای دی دې ته د نړۍ څخه خلک راځي د سیل دپاره بیا تاسو وګورئ چې په مقبوضه کشمیر کې د هندوستان په تسلط کې چې کوم کشمیر دی هلته دا وخت د لس لکه فوج دی آلریډي بیا دا د دوی د ادارو فیلیر دی چې دهشتګردي هلته کېږي دهشتګرد هلته موجود دي او د دوی ادارې هغه نسي پیدا کولی یا نسي نیولی او د دې پر ځای چې باید دوی د خپلو ادارو څخه دا پوښتنه کړې وای د خپلو ادارو د مشرانو څخه دا پوښتنه کړې وای چې دا واقعه څنګه وسوه ولې وسوه دا واقعه چې دا د بهاره څه چې کوم د سیل لپاره خلک راځي د دې ادارې ولې د هغو په حفاظت کولو کې ناکامه سوې نو دا خو ډېر سوالونه دي چې د حکومت او د هندوستان ولس باید چې د خپلو ادارو څخه دا پوښتنه وکړي چې تاسو همیشه چې هر رنګه بد کار وشي د هغه تور چې دی په پاکستان لګوي کله تاسو دا سوال هم راپورته کړی دی چې دا زموږ ادارې چې دی د هندوستان چې کومې ادارې دي هغه چې کوم د خلکو د حفاظت لپاره هلته کار کوي د دې په اربو روپۍ د کال بجټ دی او هغه پر دا ادارو باندې خرڅېږي هغه دومره یو کوچنۍ واقع چې ده هغه نشي دی کاونټر کولی دی په هغه نه دي خبر چې د دوی په ملک کې د دوی په یو علاقه کې څه روان دي نو دا خو ډېره ضروري وه او دا اوس هم د هندوستان حکومت په کار دی چې هغه د دې پیښې آزاده توګه یو پلټنه وکړي بجای چې دوی پر پاکستان باندې الزام لګوي پر پاکستان تور لګوي د دې په کار دا دی چې دوی د دې پیښې پلټنه وکړي او پاکستان په وار دا ویلي دی په وار دا
نه یوازې و هندوستان ته ویلي دي بلکې و ټول نړۍ ته ویلي دي چې په هر رنګه دی چې تعاون غواړي د پاکستان څخه په دې تحقیقاتو کې په دې پلټنو کې پاکستان و دې ته حاضر دی چې هغه د پهلګام چې کومه پیښ شوې ده په دې کې هر ډول مرسته ورسره کولو ته تیار دی. خو که چیرې یو حکومت دا یو بانه جوړوي او د دې په مقابل کې بلا وجه پر پاکستان باندې برید کوي پر پاکستان باندې حمله کوي نو بیا پاکستان د خپل دفاع دپاره د جنگ دپاره نه د خپل دفاع دپاره جوابي کاروایی چې دغه حق لري بالکل عیني جمهوری او قانوني طور قانوني حق دی چې ته به د خپل ځان د دفاع دپاره چې دی بیا جوابي وار کولی سي او دغه چې برایش په چې کوم پیښ شوی دی د دې دا ډېره د غندنې وړ پیښه ده چې د هندوستان لخوا کوم حمله پر پاکستان وسوه او پاکستان چې کوم جواب ورکړی دی هغه یوازې د خپل دفاع دپاره ورکړی جی بالکل. د پاکستان موقف چې کوم دی هغه هم دغه دی چې موږ د خپل دفاع جنگ کوو یعنی دفاع کوو بیا که په دفاع کې جنگ ته مجبور اسولو بیا موږ یقینا سیاغه کو په دې باندې سی اول پتا باندې واري وسی نو یقیني خبره د خاموشه بیان سیکشن استلی پاکستان غواړي دا سی دا خطه سی کومه د جنگ پاک کو پاکستان غواړي دا سی ټول همسایه ملکونو سره یو ښه دوستانه تعلقات کوم دي دغه په بنیاد باندې موږ ووسو او دې خطې ته یو پرامن ماحول سی کوم دی یو ښه انوایرمنټ سی کوم دی هغه ورکو. لیکن لبد مرغه سکلم د مودي حکومت راغلی دی هغه هندوتوا مسکمه فلسفه ده د دوی یو سوچ دی په هغه باندې دی مشتمل دی او په هغه باندې د یو سوچ کم دی هغه د جنگجویانه سوچ دی او کوم وګورو نو دا خبره ایوب ترین صاحب یعنی پاکستانی وزارت داخله د پاکستان ادارو ډیر په ثبوت سره دا خبره کړي په پاکستان کې سکمي د دهشتګردي واقعیات سکم کیږي پاکي ورستو د انډیا سپورټ او لاستا خو لیکن ګوري انډیا هغه معاملہ کې بیا پهلګام په واقعیا کې بیا دا رنګ الزام ولګولي خو لیکن دا پاکستانی حکومت دا ویایي زموږ وزارت داخله دا ویایي دا ټول دا ویایي سدا یو شی ستا سی انډیا موږ ثبوت ستا چې انډیا خلک دلته موجود دي انډیا دلته مسلط تنظیمونه کم دي هغه سپورټ کوي. بالکل وطنیار صاحب دا خبره صحیح ده چې دا وخت د نړۍ کې چې کوم ترقی یافته ملکونه دي د هغو د ترقۍ د خوشحالۍ او راز دا هم دی چې هغو د جنگ څخه کناره کشي اختیار کړې ده. بالکل هغه اوس موږ همسایه ملک دی چین که موږ ورته وګورو نو چین دا وخت په اقتصادي توګه پر ټوله نړۍ باندې د حکمرانی کوي د دې اقتصاد دومره مضبوطه دی چې څوک مني که نه مني خدا یو حقیقت دی زموږ همسایه دی او بیا د پاکستان او د چین چې کوم تعلقات دي د ورورګلوۍ د تاریخي تعلقات دي د دې څخه هم ډېر ملکونه خائفه دي ډېر ملکونه شاید دا هم یو ویره لري چې د چین وروسته بیا پاکستان د ترقی په لور باندې تلای سي خاص کر کوم موږ د سی پیک خبره کوو چې دا بلوچستان دی او بلوچستان څخه بیا سنټرل ایشیا د بیا یورپی ممالک دي نو دا پوره یو چین جوړېدای سي د کاروبار په حواله د ترقی په حواله د کارخانو په حواله د روزګار په حواله دلته یو غټه خوشحالي په مستقبل کې راتلای سي. خو دا هغه شان دي چې ځینې قوتونه بیا نه غواړي چې دلته د خوشحالي راسي دلته د ترقی راسي نو بیا هغه دغه ډول یو پلمې ګوري لکه د هندوستان د پهلګام واقع چې وسو دغه بعد هندوستان سمدستي 10 منټه وروسته پر پاکستان دا تور ولګوي. او بل خبره زه درته وکم وطنیار صاحب چې دا وخت د پاکستان چې کوم ولس دی که د هندوستان ولس دی که د پاکستان حکومت دی دا هیڅوک هم نه غواړي چې دلته دی په دې خطه کې د جنګ وسي. یوازې د تاسو خبره وکړه چې د هندوستان د اوسنۍ د مودي چې کوم سرکار دی
هغه و دې شته دغه دی چې هوا ورکوي. و دې ور ته لمن وهي چې په سیمه کې یو نوی ور بل سي ځکه چې د دې ګټه نو پاکستان ته ده نه د هندوستان و ولس ته ده. هغه صرف او صرف دا دی چې اوس هلته بیا د الیکشن دور شروع کیږي نو هغه د انتخاباتو د وجې مودي چې دی هغه یو بیا داسې خوني ماحول جوړوي چې دوی دا ناره ولس ته ورکړي چې موږ وګوره د ولس دونه غټ دشمن دی او دا دی ها دی نو دا هغه شیان دي چې د دې له وجې دغه چې کوم اوس صورتحال دی دغه یو لویه وجه هلته په هندوستان کې د انتخاباتو د راتلونکي انتخابات دپاره چې کومه تیاري ده هغه هم ده. خو پر دې برسیره پاکستان همیش د صبر سره د تحمل سره کار اخیستی دی او نن هم تاسو ګورئ چې پاکستان چې دی هغه خپل چې کوم د طاقت چې دی تر اوسه هغه نه دی ښکاره کړی خالي خپل دفاع کړی ده او دغه دفاع په نتیجه کې برای شپه د هندوستان 15 جهازه رایله کړي دي هغه کې چې کوم رافیل جهاز چې هغه ډېر غټ د نوې ټیکنالوژي جهاز چې دی دا اول چې هغه پر رډار کې هم ناراضي داسې دی واسې دی نو هغه ټیکنالوژي هم دنیا ته ښکاره کړه چې د پاکستان لپاره دا ټیکنالوژي هیڅ معنا نه لري او بیا پاکستان که موږ وګورو نو زموږ سره دومره وسایل هم نشته لیکن په محدود وسایلو کې پاکستان چې دی هغه ډیر ښه جواب و هندوستان ته ورکړي او یقینا چې کوم دا وخت صورتحال دی زما دا خیال دی بلکې زما امید دی چې د هندوستان حکمرانان به هم سره کښیني هغه به هم دا خبره کوي چې نور په کار نه دی چې دغه جنگ وسی یا دغه جنگ ته نور مشتوالت ورکو ځکه چې د دې څخه او بل یو خبره که ستاسو یاد وي چې کله دا واقع کېده نو هندوستان دا ویل چې موږ د سند تاس معاهده چې د هغه موږ ختم کوو نو یقینا دا هم د بین الاقوامی قوانین چې دي د خلاف ورزي سریان خلاف ورزي ده او بیا د دې سره د دې اوبو د جمع کولو داسې ځای نشته توان نشته یقینا دی چې به هر ځای چې جمع کوي نو هلته به هم خپل مځکې خپل علاقه چې د تر اوبو لاندې کوي بیا به نو دی د پاکستان اوبه بندولی سي خو که پاکستان د هندوستان که د پاکستان اوبه بندوي نو په هغه صورت کې خو نو بیا چین هم د هندوستان اوبه بندولی سي نو دا خو بین الاقوامي معاهدې دي او یو حکومت یو ملک نشي کولی چې د بل ملک چې کومې اوبه دي هغه بندې کړي ولې دا چې کوم د سنتاس معاهدې لاندې پاکستان ته اوبه ورکول کېږي دا د پاکستان د ژوند او د مرګ مسله ده. جی بالکل او هم په دې حق له ګران اوردونکو وفاقي حکومت هم دا خبره ظاهره کړې ده کچيري هندوستان د پاکستان اوبه بندولو د لپاره کم تعمیرات کوي نو هغه تعمیرات به وړاو کړل شي. نو کوم ته پیغام ورکړي ایوب ترین صاحب پاکستانی ولس دا ټیم یو موټی یعنی دا 1965 د جنگ یادونه تازه کړي دي څه پیغام ورکړي په تلو کې یو منټ تیمور سره ګور وتیار صاحب د ولس او د حکومت د ذمہواری راځي چې د پاکستان ولس چې دی هغه یو ذمہ دار ولس دی د پاکستان چې کوم حکومتي دغه دی هغه تر اوسه پورې ډیر زیات د ذمہ داری مظاهره کړې ده او د دې باوجود چې د هندوستان لخوا د پلګام د پیښو وروسته په وار مطلب هغه نه پرو کول جذبات کې حکومت راوستل لیکن پاکستان ډیر د احتیاط څخه کار اخیستی دی اوس هم په کار دی چې موږ ډیر د احتیاط څخه کار واخلو او هله په دې هله چې دغه چې کوم د برای شپې واقع ده یا نن چې سهار څه سوي دي هغه نور پر مخ ولاړ نشي او دواړه ملکونه چې کوم ولسونه دي هغه ته د امن د خوشحالۍ یو وخت ورکول شي.